ځکه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي کل نفس ذائقة الموت. بل ځای الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإکرام. داسې موږ تاسو یې په سترګو باندې وینو دغه ټول مخلوقات به یو داسې ورځ راځي چې دغه ټول مخلوقات به ختمیږي، صرف یوازې ذات الله تعالی به پاتې کېږي. موږ تاسو ته پکار ده چې موږ تاسو باید د آخرت لپاره تیاری وکړو، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. په تاسو کې وشار کس هغه دی چې هغه خپل نفس وپېژني، چې هغه ځان له خواهشاتو څخه راوګرځوي، چې هغه ځان له ګناهو څخه راوګرځوي. فعمل لما بعد الموت، او دی تر مرګ وروسته چې کومه زندګي ده د هغه دپاره تیاري وکړي. د دې مرګ څخه یو څوک هم نشي خلاصېدلی، که باچا دی، که فقیر دی، که ولی دی، که عالم دی، که سپین ږیری دی، که ځوان دی، حتی سردار دو جهان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم لمرګ څخه نه دی خلاصوي. یو شاعر په شعر کې وایي لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. چیرې په دنیا کې یو کس همیشه پاتې کېدی سوی نو هغه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. لیکن پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې هم مرګ راغلی. حدیث مبارکو کې راځي چې کله حضرت اسرائیل علیه السلام و داود علیه السلام ته راغلی، داود علیه السلام ورته فرمایي من انت، ته څوک یې؟ اسرائیل علیه السلام په جواب کې ورته وایي من لا یهاب الملوک. حضرت اسرائیل علیه السلام ورته فرمایي من لا یهاب الملوک، ای داوده زه هغه څوک یم چې له باچاهانو څخه هم نه بیریږم، ولا یمنع من القصور، او ما هغه د باچاهانو محلونه، هغه د باچاهانو بنگلې ما هغه هم نشي منع کولی، ولا يقبل الرشا، او زه هغه څوک یم ای داوده چې زه رشوت نه قبلوم، زه رشوت نه اخلم. حضرت داود علیه السلام ورته فرمایي چې ته ملک الموت یې؟ دی په جواب کې ورته وایي چې هو زه ملک الموت یم، ستا د ساه اخیستلو دپاره راغلی. فاذا انت ملک الموت، داود علیه السلام ورته وویل ای اسرائیله ما خو د مرګ دپاره تیاري نه ده کړې، ته ما ته دومره وخت راکه. اسرائیل په جواب کې ورته فرمایي قال یا داود این فلان قرینک این فلان جارک، ایا ستا هغه همسایه او هغه ستا ملګري څه شو؟ داود علیه السلام په جواب کې ورته وایي مات، زما هغه همسایه، زما هغه دوست هغه خو مړ شو. حضرت اسرائیل علیه السلام ورته فرمایي ما کان لک فی هؤلاء عبره تستعد، ایا تا له خپله دوسته او له خپله همسایه څخه په مرګ باندې سبق نه واخیستی، له هغه څه د عبرت نه واخیستی چې هغه مړ شو؟ نو نن الله تعالی موږ تاسو ته موقع راکړې ده، د زندګي غوندې عظیم نعمت یې راکړی دی. باید موږ تاسو دغه قیمتي وخت، دا قیمتي زندګي ضایع نه کړو. الله تعالی دې موږ تاسو ته د نیکو اعمالو کولو توفیق را نصیب کړي. الله تعالی دې زموږ تاسو په زړه کې د آخرت فکر پیدا کړي، او الله تعالی دې زموږ تاسو آخره خاتمه په ایمان باندې کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.